أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدقت يا رب العالمين. دیزینا سورة الطلاق دا شروع کی او مخی سورة التغابن دا تیرش. سورة الدهر نرستو را نازل شوی وسو سورة التغابن او دا دی پا منز کی ربط و تعلق سشی. اولا خبر خدا دا چی سورة التغابن کی بین الاقوامی قانون ذکر شد. سورة التغابن کی بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح باندې چې اسلام په څنګه لاګو کې یا د اسلام سره کوي وابسته باندې خبرې باندې قانون هغه ذکر او په دې صورت کې نو په هغه کې الله رب العزت او فرمایي یا ایه الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم بعض د بیبیانو ستاسو نه او ځینې ستاسو د زامنانه د ستاسو دشمنان. نو سورة الطلاق الله رب العزت امام انقلاب عبید الله سیندی رحمت الله علیه فرمایي چې د دې لپاره را نازل کړي چې الله پکې فرمایي چې کله ناکله دوه کیسې به تاته راځي. یو به دا راځي چې دا ښځه تیارې او دې ته د خپل میشن دعوت ورکړي نو دا به پوه شي چې ستا دا امید وي چې سبا به پوه شي بله ورځ به سمه شي بله ورځ به سمه شي. نو الله وایي وان تعفو وتصفحو وتغفرو معافي وکړې درګذر وکړې عفو وکړې بس صحیح ده ستا دا امید شته چې ټیک وشي بس معافي کوه ګزاره کوه. او یوه زنانه داسې ده چې ستا میشن ته نقصان ورکوي ستا دا پروګرام دا تدبیر منزل چې کوم دی باغی کې کامیابېدو ته نه پوهېږي نو چې کله دا په کور کې نه کامیابېږي په کلي کې دا قانون نه کامیابېږي په صوبه کې نه کامیابېږي په ملک کې نه کامیابېږي دا به ته په انټرنیشنل سطح کې کوي. نو د هغې لپاره لومبنۍ کمزوري د بنده چې د کوره شروع کړي. د دې وجې شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي وایي چې ښځه وایي که یو سړی ډېر زیات بزرګ او نیک شي و چې ښځه ورته خرابه میلو شو نو دا د ده دپاره په دنیا باندې جهنم دی. الله دې خراب ښځه نو دا د ده دپاره په دنیا کې جهنم دی. او ډېر لوی لوی خلک هغه دا یعنې دا ښځو په وجه باندې چې دي نو هغه جهنم دی. خیر دا خلک د سویګیس تو سره شی لګوي چې دا ګیس نوم کله ډېر راشي. نړۍ کې د دارالفتاح بیا خپل اصول دي څه مختلفې خبرې پکې جایز یا ناجایز یا حرام دي یا نه دي. زمونږ کور والا به دادا پسې ښځې وي موږ هم دادا به وایي نه نه چېرته یو پیره منلو ته تیار شي هغه په هغه ورځ باندې ریډو ته ناست وي یو مفتي چېرته فتوا ورکوله نامفتي پکې وي چې دا ناجایز دي صحیح نه دي. هغه پکې دا و دا ورته ویلي ما ته نه وي چې دې ښځو ډېر خلک جهنم ته برابر کړي. نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي چې امام انقلاب عبید الله سیندي صاحب وایي چې کله دا نه سمېږي بیا د نه سمېدو په صورت کې دې ښځو چې دی نو بلعام بن باعوره په شان کس چې دی هغې د دنیا نه چې اسم اعظم ورته یاد کړو د دنیا نه کافر دی او د ټولو نه لوی
دشمن یا د دشمن علایکار هغه زنانه په هر ټیم کې پاتې شوي لکه خلافت عثمانیه وګوره چې خراب شوي د وجې څه و لکه شان نورم زمون یا خلافت د اندونس وګوره دا پرې هغه وګوره چې هغې کې بنیادي ډول کمزوري د څه نه راغلې ده نو عیسایانو چې ورکړې ده نو د هغې نه کمزوري شروع شوې ده او څنګه شروع شوې ده بیا به درته دا پته مو لګي چې د سجدې لپاره ورته عیسایانو څنګه خلوچوال څنګه ولګوه خپل خاوند ته د تیارۍ څنګه خیر کته پکار دي مطالعه پکار الله یې مطالعه خلافت اندونس دا غوړي چې کوم مخصوص د فقه امام مالک رحمه الله مخصوص بس لګو خلافت لګي دا موږ چې مشهور کړی د تاریخ د زیات وړي د کشته اوسېدل ونه کا مطلب مالک غنیمت لري خیر یا د اسلامي حکومت نو سورۃ الطلاق کې الله رب العزت فرمایي چې چرته دغه ښځه سمه نشوه نو ته دې له دا دمکي ورکولی شو دا پاور ځان سره ساتلی شو دې ته دا په ذهن کې همنشین که دا خبر ورته ور واچوه که چرته تا ونه منل زما دا پروګرام نو په صورت دیګر به ته زما نه جدا کېږي او طلاق ته بیا نو چې د هغې په ذهن کې دا کیسه پرته وي او که چرته اوس د نن زمانې کیسه چې دا ورته په فارم کې ولیکل چې بهی د طلاق اختیار دی تا سره نو بس بیا د هغې سره نو بس کېدای شي کور مور ته نه ولیکي او ته بیا په ډپه ناست وایي چې زه طلاق نه درکوم نو دا اختیارات ځکه چې ښځه دا زر وکړي شیخ حسن جان شهید رحمه الله فرمایي الله دې قبر د انواراتو نه ډک چا دې سوال کړی نو هغې کې وایي چې زناورو په زنانو مه دوکه کېږي نو ډېر ښکلي الفاظ وی یو پیرا وی اپل رزدارو لبتا تا قسم دی مسئله راغلی و وی یو زنانه راغلی وی راتوی چې ما د سچلو که چې دی زون خاون تا بیا زو لغا شمداسی ورطا جایز شم چې هغه تا بیا با نکاح شم وی ما دی چې زناوری تا دا خو می اپل رز نکاح چې دی ما تا کړی دا اپل رز می دل د طلاق مسئله حل کړی دا وی ما ته چې دا خو راته د مور وی چې دا زوړ خاوند نه د طلاق واخ نه دې ډېرې پیسې نه ګټي او منیجر ته دې په نکاح کړو نو هغه مو وایي په شملګۍ د شم غلط او پورته دې راغله نه دې خر نه دې کټه نو هغه هم چې پورته کله راغله وایي چې کله هغه دغه شو هغې نه مې طلاق واخیست نو هغه سره مې معلوم شي نو د دې وجې اسلام دا وایي چې دا باور دا د سړي سره د خو استعمال یې صحیح استعمال به غلط نه کې ورته ګناه او چې د ګناه نه خدای یې خلک په حرامو کې مبتلا دي خیر نو دا چې ته هغې ته په زړه کې دا یاره تا ساتلي خو چې د هغې نه مخکې یاره به هله د هغې په زړه کې چې هغې ته تا د خاوند او د ښځې حقوق ښودلي تا هغې ته د خاوند والا محبت ورکړي که نه ته کور ته لکه د جلسې پوډري راشي او ته ځان له او بس خپله کیسه او 24 ګنټې په تندي 12 بجې وي یو څه بل څه کې هفته یو سنت نبوي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې نه یې نافظ کړی په صحیح طریقه ته چې دی هغه سنت والا ماحول وي جوړ کړی تا ورته د مینې محبت کور نه ورکړی نو چې ته یو پېر هغې له د طلاق و دمکي ورکړې وایي سړیه یو شل پېرې خوراک استانه خو داسې امتحان دی چې ته کور ورته داسې جوړ کړي او بیا ستا دا یعنې دومره مینه محبت ورکړي چې هغه د دې نه یېرېږي چې او سبا که ده ما د طلاق راکړم زما ژوند به خراب یاست هم خرابي د طلاق نو د دې وجې دې صورت کې چې دی تا ته الله رب العزت وایي چې دا پاور ځان سره وساته او دویم نمبر 13 صورت کې الله رب العزت چې دی دوه حصو باندې مشتمل صورت التغابن په آخره حصه کې امور خارجیه انتظامیه خارجي چې کوم امور دي ستا د بین الاقوامي انتظامي امور هغه خارجي چې کوم دي د هغې ذکر او په دې صورت کې به په ابتدا کې بالکل انتظامي امور ذکر خو داخلي ستا چې د کور داخل کوم امور دي د هغې ذکر کوي الله رب العزت بیا د مضامینو په اعتبار سره دا صورت بس تتمت د صورت تغابن زیات تر بس هم بس گویا د مضامینو په اعتبار سره دا یو صورت الله فرمایي یا ایها النبی او پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا بهغ وقت طلقتم
چې کله ته طلاق ورکړي یا داسې ووایه یا ایها النبی استاد محترم سے پکې وایي قل لامتک تو وایه د خپل امت ته دی اذا په هغه وخت کې طلقتم چې کله تاسو طلاق ورکړئ النساء زنانو ته نو خلک رولېږي وایي یو دوه درې څلور پنځه شپږ دغه ته یو ولس طلاق یې په یو ځای ورته ګرځارېږي ولس طلاق هغه بیا دی جنریټر درکې لګېدلی وي سره ولس طلاق دې ځای یو بلو دې ځای به څلور طلاق یې ورته بل ځای دغه ته یو نو اتلس کاله دا اوس بلرځنې پرونې بلرځنې پرونه اتلس کاله جنې چې په کور کې نو دا اتلس کاله او اتلس کاله شپږ میاشتې مخکې ورسره په ستام باندې لیکلو کړو ورته وی دغه داسې ورته زبر زمانه زیاتې شوي نو دا حقوق دې پوره کوم شپږ میاشتې سوارم نه کړو شپږ میاشتې پس یو حقوق دا چې درې په کاغذ ما پسې روم نو دې چې بلانکې پکې ګواه دی او دا نمبر دی او دا اتلس کاله پسې طلاق ورکړه اتلس کاله ته زنانه په کور ساتو بیا طلاق دې وجه حدیث کې راځي وی په جایزو څیزونو کې خدای ته د ټولو نه ناخوښه څیز چې طلاق دا چې کله د سړیو د کور د زنانه کور د سره سمې نه کړي په هېڅ حساب سمې نه کړي اول به دا خپله مینه وکړي بیا به قرآن کې راځي تاسو ته مخکې ما ویلي چې دی به په بستره بوتو خو په بستره به دې ځان جدا کړي په هغه ځای کې به چې دی نو دې ځان خفه کړي بیا به اخره کې د کور امور بیا به مشران د کور کښېني د کور د مشران نه جوړي بیا دې په کلي کې داسې مخبریز کسان ګل وغیره هر حساب سره دی چې د بالکل سمې نه خوري هېڅ ګنجایش نه نو بیا طلاق وي اولاد دا اسلام پوره کړي حساب لګران بیا دغه شان که طلاق یو کس وي یو دوه درې طلاق مې درته الله مې وساتي نو سخته ګناه طلاق وشو که په نشه کې ورکړي او که وایي چې یو دوه درې مې درکړو که په غوسه کې ورکړي او که په نه غوسه کې ورکړي طلاق وشو په هغې کې څه کیسه نشته طلاق وشو خو ګناه یې وکړه یو دوه درې په یو ځای ورکړي ګناه یې وکړه اوس خو په قانون کې جرم دی او سزا ماته شته او وایي یې سړیتوب کار دی خو جرم دی البته خلک پکې دا ګنجایشونه راوباسي هېڅ ګنجایش پکې نشته بس طلاق وشي چې طلاق ته یو دوه بیا بعضې وخت زنانه ته داسې کیسې پکې مونږ ته راشي لکه راغلې وي دا تېرو ورځو کې ورته وایي کور ته ځه ته زما نه خلاص یې یا ته ازاد یې ته دا یې ته دا یې نو که په دې کې د طلاق نیت کړي نو ورته وایي د طلاق خبره شروع یا بل څه دی ورته چې ته زما نه ازاد یې په دې کې د طلاق نیت کړي نو دې ته طلاق باید ویلی شي چې یو پرې هم دی چې ته زما نه ازاد یې نیت یې د طلاق کړی نو بیا به دا د نکاح نه بغیر د ځا لپاره جایز نه نکاح به کوي حلاله نه نکاح به کوي او که چېرته په یو لفظ سره ورته ووایي چې تاله مې یو طلاق درکړ هغې ته صریحي الفاظ مونږ ته کوي په قانون کې وایي صریح الفاظ استعمال ورته چې یو طلاق مې درکړ نو که بیا دې رجوع کوي بغیر د نکاح نه هم رجوع کولی شي لکه شان دی خو چې کله باین ته وړېدو نو بیا به چې د نکاح نه بغیر دې واپسي نه شي او بیا چې کله طلاق مغلظه شي درېو ته وړېدو نو بیا د حلالي نه بغیر چې دې کار نه او په حلاله والا باندې به طور ضرورت جایز ده خو حلاله ګوره د جایز څیز دپاره بیا په حدیث کې راځي د خدای پاک لعنت کوي په چا باندې په حلاله کوونکو باندې په دواړو کې د خدای لعنت راوړي جایز دي لیکن لعنت راوړي هغې د وجه بیا خپلې خپلې نو طلاق و الفاظو کې لږ احتیاط کول پکار دي د کورونو معاملات چې زیات نه زیات که ډېر دغه شوي هغه هم صحیح نه ده خو زه ګزار وچلوه بل څه وچلوه خو د طلاقو معامله کې ډېره زیاته ګزار بیا وروستو خلک یو وي بدلانکې دغه ته دې ته دعا یا ایها النبی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا په هغه وخت کې طلقتم چې تاسو طلاق ورکړئ یا امت ته خبره ده کل امتک امت ته ووایه چې کله تاسو طلاق ورکړئ النساء زنانو ته فطلقوهن نو طلاق ورکړئ دیو ته لعدتهن په عدت د دیو باندې یعنې عاقبت د دې طلاق به عدت وي چې طلاق ورکړي نو عدت به خامخا تېري ښه دا مسله یاد وساته د عدت په دوران کې زنانه ته د نکاح خبره کول هم حرام دي چې د یو زنانه عدت شروع ده ته ورته نکاح پیغام ورکړې دا هم حرام دي
او چې چاته پته وي او د عدت په دوران کې نکاح تړي نو دا کافر دی ها چې چاته پته وي د عدت په دوران کې نکاح تړي نو دا کس دی کافر دی په دې فتوا ده ها کتاب دغلته پروت دی شک کې او چې کوم کسان پکې چې دی هغه د نکاح په پروګرام کې شامل دي او دې ته پته ده چې دا نکاح چې دا حرام چې دی هغه حلال کیږي چې دا حرام حلال کیږي نو دې په جدي زندگیت تر سره مرتدیت تر رسل اسلام گنجائش پکې نشته حلال او حرام مال دې د قاعده په دې مسله کې گنجائش سره نه اعمال کې گنجائش اختیار پکې پدې شي دا د عدت مسله ده بیا د انت خپل په عدت ها کما زنانه چې خاوند وفات شو په پیټه باندې حمل نشته دا لري لپاره خپل عدت ده کما زنانه د هغه هیڅ راځي دا هغه خپل عدت ده کما زنانه د هغه د سره هیڅ نه راځي رستو براشي عائشه ورته ویل شي دا هغه خپل هیڅ ده هر زنانه بیا خپل هیڅ دا خپل عدت خپل بیماری ده چا څلور میاشتې لسره دي د چا درې هیڅ دي د چا درې میاشتې دا زنانه خپل نو فطلقوهن بس نو چې کومه زنانې هیڅ راځي دا ماهانه بیماری راځي دا هغې د چې کله طلاق ورکړي نو طلاق به په پاکوالي کې ورکړي زمونږ مذهب دا دی په هره که په بیمارۍ کې دې ورکړو که بغیر پاکوالي کې که به بس طلاق شوی په هغې څه خبره نشته خو سنت طریقه دا ده چې طلاق که په پاکوالي کې په ړومبي کې ورکړي بیا چې کله دې باندې دویمه بیماري بیا په دې بیماري راشي نو دې سره یو طلاق بس دا راغی بیا به ته ورته څه نه وې دویمه چې د دې کله صفایي راغله نو په هغې کې دویمه طلاق ورکړه دا سنت طریقه ده بیا په دې بیماري راغله بیا درېیمه طهر شروع شو نو که په دې کې ته طلاق ورکړې دا سنت طریقه ده او که نه ورکړې نو مه ورکوه دا درېیمه صفایي دي داسې تېر شي دا خود به خود طلاق درېیم چې دی د هغې ته وړی او طلاق رجعي وګرځي د دې پیدا به تا ته صحیح چې په درېیم طهر کې دا ورنه خو د اسلام د سنت طلاق پیدا څه ده پیدا دا ده چې دا یو طلاق په یو طهر کې پاکوالي کې ورکړم نو اسلام وایي چې یاره اکثر خلک پکې غلط فهمۍ بل چا پیدا کړي یا به دې ماشوم ته وګوري یا به دې کور ته وګوري خپلوالۍ ته به وګوري نو دا پاکې ورځې پې لا تېرېږي نو دې کې به ورته نزدېکت وکړي که دې کې ونه که بیا ورپسې بیماري را روانه ده هغې کې به یې پیړو دردېږي نو دا به ورته وایي چې یاره بس رجوع مې درته وکړه په خوله به ورته ووایي یا په عمل سره لاس خاص ورسره شي وغیره بیا که په دې کې ونه شو بیا هم دې زړه تور دی نو په دویم طهر کې به دویم طلاق ورکړي دویم پاکوالی چې کله پرې راشي نو بیا به د دې دا وخت تېرېږي نو کېدای شي د دې دا کور روان نه شي وغیره نو دا دې ورته یعنې دویم طلاق لا شروع دی بیا ورپسې دویمه بیماری را روانه ده په هغې کې به هم کېدای شي د ده هغه غلط فهمۍ وغیره ختم شي دا کور بیا درېیم چې کله طهر راغی نو که دې ورکړو طلاق ده ورکړو نو بس بیا پکې خو هغه ګنجایش کیسه ختمه شوه او که وری نه کړه نو ده ته دونه یعنې صبر شته چې دغه درېیم چې دی دا طهر وغیره ده دا بیماري دا نه ده ختمه نو دغې پورې دا طلاق رجعي دی چې کله دغه وشو نو دا په طلاق مغلظه په خپله بیا بدل شو بیا پکې ګنجایش دا دونه چې اسلام دا اوږدوي د دې دپاره چې دا کور روان نه شي خواري لږه پکار ده چې د کورونو د سموالي موږ کوشش وکړو د روانوالي نه فطلقوهن نو طلاق ورکړئ دې ته لعدتهن په پوره کېدو د عدت د دې باندې یعنې د عدت مطابق طلاق ورکړئ واحصوا العدة او شمیر کوئ د عدت په شمیر کې به خوالیوانه کې واتقوا الله ویریږئ د الله رب العزت نه ربکم چې رب ستاسو دی لا تخرجوهن اوس څوک خلک یو دوه درې په یو ځای ورکړي چې یو دوه درې به یو ځای ورکړي او که دغه نور ورکړي خو بیا به زنانه به د عدت دا ورځې په خپل کور تېروي دا به باب نه تېروي د عدت ورځې به د خاوند کور دا ده من حیث یعنې دا په نکاح کې ده په څه حساب سره چې عدت تر څو د دې برقرار دی نو که د یو زنانه عدت برقرار دی نو بله د هغې خور چې د دې تر څو عدت شروع دی په نکاح یې ته نشي یا دا څلورمه ښځه وه ستا پنځمه یعنې بله دا چې اوس تا نه ازاده شوه د عدت نه ووته بله بیا کور شي خو چې د دې له عدت شروع دی ته بله زنانه نه شي نو دا ده د څه حساب نه چې په نکاح کې ده نو د دې وجې وایي چې دا به د کوره نه وباسي او دا به شپه هم بار نه کوي ورځ به هم ورځې به هم نه ځي که سخت ضرورت ورته راغی نو بیا پرې شي لا تخرجوهن نه به وباسئ دې لره من بیوتهن د کورونو د دوی نه
ولا يخرجن ونبوزي دا فخبلا بمنوزي الا ان ياتينا مگر کدیراتا کو کبھی باہجتن پک سسرا پبی حیاء مبینت خکار سرا اس زنانه دا پا بی حیاء لوی سرا چدا دا کور نوزی یو ترجمه علماء دا لیکلی چې کومه زنانه بغیر د ضرورت نه کور نه روزي نو دا ته بیا د کور اسپیشل چیز ته اوس ماشاءالله زموږ ورته درس او بلا ترجمه دا چې دا ګناهونه کوي ګناهونه طرف ته متوجه شي زناګان طرف ته الله نه وساتي او یو زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې د خپل نړۍ د تیز او نجد نو بازاري سمې نه راځه کور والا طلاق ورکړ صحابي چې طلاق ورکړ نو هغه چونکې د کور دیرو هغه نورم تیز شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پس هغه کور والا راځه هغه الک مور را لګي چې مخې گزاره کوله چې د عدت کې اوسه براته ټول لا بل شان پسر راغشته هغه ټول سره پورا بار بیا یې بار پور شي ها الا ان یاتینا مگر چراتکو کی بی فاحشتن فبحیاء مبینت خکار سرا وتلک حدود الله او دا حدود الله تعالی دی نو الله قانون دا څنګه د پریما د دې قانون کې گنجائش نه حلال او حرام کې گنجائش نشته الله ویل دا سر دی او دا اخر دا ابتدا دا انتها دا د دې منځ کې دې نه پورې ته نکاح کولی شي دا ته طلاق ورکول شي خدای دې نه اخوا دا د گنجائش نشته او قانون دا څنګه د پرې چې ستا خپل خوا حالت چې کې دا بیا قانون نشه نه قانون د پاره یو حد ویل تلك حدود الله دا حدود الله تعالی دی ومن يتعد حدود الله او هغه چې تجاوز کو هغه څوک چې ماته وی حدود الله تعالی فقد ظلم نفسه یقینا د ظلم کو په خپل ځان باندې لا تدري تا د پدنشتا لعل الله چې یقینا الله رب العزت کی دی شي الله یحدثو پیدا کی بعد ذالک رسل طلاق رجعنا امر یو نبی کا و طلاق ورکړي دي دا وایي چې طلاق د عدت مطابق ورکې په یو تو ورکې یو ورکې په بل کې بل نو کې دي شفته پاک یو نوې کار پیدا کړي د پزړه کې بیا د خزې مینه راوچته کی او دی وایي چې بس د طلاق نه چې صبر شي رجوع ورته کی نو واپس خپل خزه شو او یو طلاق ورکړي او بیا ورکې دا بس ټول بینک کې پراتري چې کله د دریم طلاق راغی بس بیا طلاق مغلظ شي الله رب عزت دې موږ بچي زه ترانه الله الواجب خير نصيب الله